بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ 5 أنواع. أحدها دلالة العرف، وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا، ويترتب عليه الحكم. مثاله لو حلف لا يشتري رأسا. وليس يبدينا مخي فصل کی دریم تقسیم پورا شو په اعتبار د ظهور او د خفا سره وکنه. په اعتبار د خفا سره څلور اقسام، یک اول خفی او د خفی تعریف من کړي واغ لفظ ته ویل کیږي چې د عارض د وجه نه مراد غیر ظاهر وي، مراد یې پټ وي. همغه الذي حکم سره طلب کول تاسو وکنه. به اور بس دیو نمبر مشکلو او د مشکل تعریف څه چې داغي خفا د په خفي باندې زیات شي، زمره زیات شي چې ونفس طلب نه معلومیږي بلکې سبا کې اور سره تأمل وکړي. ایو خاص مقصد د بارا غزنه به پدې پوه شولې. الته طلب او تأمل دواړه یو حکم ادارې طلب به هم کې او تأمل به هم کې. دا ول مثال مې ویل لکه سړی کمره کې پټ شي نو صرف کمره دی ولا معلومه کړو نو سړی معلومیږي. او د دې مثال دار چې کمره کې پټ شي هم شکل کې مرګریم شي نو یو به طلب کې کمره به معلومه او دویم به تأمل کې چې هغه کم یو دی. او دریم نمبر مجمل موږ د اجمل نه ماخوذ دی. اجمل معنا ابهم او مجمل هغه چاته وی هغه لفظ ته ویل کیږي چې هغه کې خفا د مشکل نم زیته، یعنی صرف په طلب او تعامل ما نه معلومیږي بلکې د متکلم بیان تب کی ضرورت دی. چې لفظ د مجمل ذکر کړي کلام مجمل ذکر کړي دی هغه چې ترڅو بیان نه کړي د مجمل هغه پوری مراد نه ظاهريږي، مراد به پټ وي خفا به کی. موږ د دې مثال دا سره لکه وسړی خپل شکل او هيئت بدل کی او یو بل ملک تلال شي نو چې وسړی بس بل ملک تلال طلب یو کو به تعامل کې خلق ګوري مشي معلومه والے لکه چا شانه وته بوس کې کم ځای کې به ګوري. کا خلقو ته خود له مغور تم بیان وکړو ته تاسو کو چې د سړی د شکل ته بوسي وکړو اور د بیان وکړو به معلومه دي شي پلاني ځای کې اوسې کی ادي بوې شولې. ولې سمون اصل کې ډیره بار ویلو دا مجمل چې مشکل دی کې دا متکلم بیان ته ضرورت وي. دې پر مثال څه ویلو وحرم الربا، الله پاک ربا حرام کړی دا مثال ویلو کا الله پاک ربا حرام کړی دا. نو ربا خو لیکي مطلق زیادت تا او مطلق زیادت خو منه نه ده، مطلب کې هغه زیادت منه ده کوم چې بغیر دی وځي. نو پر ربا کې د آیات مجمل له په صرف په طلب هم کار نه کې مشکل له ما صرف طلب باندې هم کار نه کېدلو په تعامل هم کار نه کېدلو تر څو چې متکلم نبی علیہ السلام بیان نو کړي. نبی علیہ السلام بیان وکړو اشیاء سته بیان کړه الحنته بالحنته والشعير بالشعير اسه وکنه او وذاب بالذاب والفضه بالفضه به بس التمر بالتمر بکی والملح بالملح. اشبک شین نبی علیہ السلام بیان کړه نو بده شپک شینو کې بیان چو بیان وشو شپګونه ما سیوا کې بیان ونه شو. لکه عمر زینو وی نبی علیہ السلام وفات شو موږ ته د ربا چې کوم نه واده دغه بیان نه راتونه. نو د مشکل بیان اصل کې د اقسام دي ما تاسو صبرون ویلو به ویو. اول نمبر هغه بیان دي چې شافعي قطعي او شافعي لکه الله بګو یقیم الصلاه مسقائم کوي. نو شارع نبی علیہ السلام بیان کړي پورا زکات ورکی نبی علیہ السلام ولا د هر یو نصاب مقدار خودل د زکات ورکوي بګي نمبر به نصاب وي دغه شان منځ کې رکعاتونه خودري دې پوه شو کنه. دویم نمبر بیان غیر شافعي
لکه اوس هم دغه مثال دی ربا کې الله به کوئی ربا حرام ده نبی اسلام د ربا بیان وکړ خو شافی نه دی شپږ شی نه بیان کړه دا کوم شپږ شی نه چې بیان کړل دي کې اشکال ختم شو خاط دینه مؤول جوړ شولو دې بیګه کنه مؤول هم ول د ظاهر په شان دی دینه مو بده شپږ شیاو کې مؤول له په باقی نورو کې ما غچان اشکال پروت دی به مجتهدین تعامل وکړلو چا ول قدر او جنس رويستل لکه احنافو چا ول طعمیت او سمنیت رويستل چا ول سمنیت او ذخیرتوب رويستلو نو د علماء په اجتهاد سره چې کوم اشیاء معلوم شل کوریږي معلومه شولې چې لکه قدر او جنس هم کې پروت دی کېلی وزنیونم کې د یو ندی نوري جو کوم کمه زیته منه د لاس پلاس شرط دي هغه کې ربا معلومه شول کمی زیتی سره چلته کمی زیتی سره هغه کې ربا وی نو په اجتهاد سره د ورجو مسله معلومه شو کنه نو په ورجو کې دا مؤول شو یعنی کله چې په اشکال کې مجتهدین طلب او تعامل وکي کنه طلب او تعامل نه غیر به مؤول جوړیږي او اعلی په دې شرط مانی چې د دې اجتهاد معنی مسله معلومه شي مؤول به جوړ شي وای چې بیان وشو کدی په اجتهاد باندې مسله معلومه نشي نو ما بقایه کې مشکل نه مجمل پاتې شي کا ما وختي ویلی ما بقایه کې څه پاتې شوی مشکل نه مجمل نبی علیہ السلام اشیاء ستو بیان وکړ اشکال ختم شو اوس مجمل شو اوس په تعامل هم کار کیږي مخکې په تعامل کار نه کیدل وای نه شولې به نبی علیہ السلام چې کله بیان وکړ د مشکل نه وروته چا تراله اشیاء ستو کې هم اول شو اشیاء ستونه ما سوا کې مجمل شو مجمل کې به تعامل کار کیږي کنه مشکل شه مشکل اشیاء ستونه ما سوا کې مشکل شو کا مشکل هغه دویم نمبر تراله او مشکل کې په تعامل باندې کار کیږي لہذا مجتهدین تعامل شروع کو نو کم تعامل سره جایغو کوم مسله د ربا والا معلومه کړه مثال به وریجو کې انا په بنظمانه نو دا اوریجو کې چې مسله معلومه کړه دي کې بیت ماول جوړ شو لکه څنګه چې نبی اسلام اشیاء ستو کې بیان کړي او اغینه ماول جوړ شو دینه ماول جوړ شو او چې کوم ما بقیا پاتې دی هغه کې وسه پوري مشکل لیکا نو تعامل سره به کې کار کیږي دې پوه شولې ناول نمبر بیان څه وی شافعی او قطعی کا هغه کې د مشکل نه د بیان نفس ظاهر جوړ شي بالکل او دا کوم چې شافعی بیان نه هغه کې د مشکل نه مؤول جوړیږي بیا به کې اجتهاد کوي اجتهاد نفس بیان مؤول شي او کې اجتهاد ورونه رسیدلو نو مجمل به پاتې مرحله د مخکینه سبق دی نو دغه کې فصل فيما يترك به حقائق الالفاظ انتهي آسان سبق دی په دې فصل کې د اتم فصل له بدی کې د هغه موازی او بیان کې چلتا د لفظ حقيقي معنی پر خود لیکيږي هغه پنځه موازی دي چې ال د حقيقي معنی پر خود لیکيږي او مجازي معنی عمل کیږي ویاتستی د حقیقت یو بل قسم دغه د حقیقت قاصره وي حقیقت قاصره هغه حقیقت ته لیکيږي چې د حقیقت کل معنی مراد نشي د حقیقت څومره افراد یو ټول مراد نشي بلکې بعضی افراد د حقیقت مراد شي پته به ته ولګي کا نو پنځه موازی دي چې د حقيقي معنی پر خود لیکيږي استقرا سره معلوم شوی دي او مجازي معنی باخلو او کله کله به حقيقي معنی بریدو مجازي معنی له حقیقت قاصره والو کا حقیقت قاصره استلم مجازي معنی ده یعنی یو مکمل حقيقي معنی پر خود لی مجاز تتلل یو حقيقي معنی کې بعض افراد مراد کول یو کل پر خودل دم مجازي معنی ده دې پوه شو دي کنه ما چې ویل کله کله مکمل ما چې ویل مجازي معنی ته بزو یعنی حقيقي معنی به مکمل پرېږدو او کله کله به حقيقي معنی مکمل نه پرېږدو بعض افراد به مراد کو اگر قدم مجازي ده هغه کې اول نمبر تاسو ته لګو فصل لفيما باغ موازیو کې يترك به حقائق الالفاظ چې باغی کې پر خود لیکي کې باغی سره د الفاظ او حقیقتونه پر خود لیکي وما يترك به حقيقه اللفظ خمسه انواع او هغه چې باغی سره د لفظ حقيقي معنی پر خود لیکي کې پنځه انواع لري پنځه موازی دي احدها دلاله العرف لګو برابر انتهي آسان ده اول ملیسب
عرف د وجن حقيقي معنی پر خود لیکي عرف د وجنه عرف کې خلق حقيقي معنی نه مراد کوي لکه تیر شي مثالونه چې الګا زبداونه نه خورم عرف کې څوک میوه مراد کوي ونه نه مراد کوي حالانکه حقيقي معنی اونه ده الګا زبدا کټوي نه خورم حقيقي معنی دا هغه کټوي چې کوم لوخ یې هغه مراد ده عرف کې حقيقي معنی متروک ده بلکې کوم مراد د مجازي الګا زبد د کور کې قدم نقدم ندل د مجازي معنی مراد د حقيقي معنی متروک راځي مراد دي دخول مراد دي خلم ده کنم ده دغه شان دي مثالونه ورکړي دي په پوهه شولې نو کله کله حقيقي معنی متروک کیږي د وجه د دلالت عرف د وجنه عرف دوه قسمه ښه یو عرف عام یو عرف خاص یو عرف عام چټول عرف کې خلق د لفظ نه ماغه معنی لي عرف خاص یو خاص علاقه ولته لي استاد سوچ وی علاقو سره د لفظ معنی بدلیږي را بدلیږي عرف عام ته اعتبار عام طور په شرع کې ښه والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار ورته رشد احد دلاله العرف یو په انواو کې دلالت د عرف دی وذلك وجد ادم لسب دی دلیل واوري لکشن برو ګوري وي ثبوت د احکام د الفاظو کې تاسو پته ده ثبوت د احکام د معنیونه کې او معنی په الفاظو سره ادا کیږي لہذا پلندو به ویو ثبوت د احکام بچا کیږي الفاظو او الفاظو کې د لفظ کوم معنی مراد ده اقنه حکم روزي او معنی مراد د عرف معلومه پوهنه شوي د احکام ثبوت د چانه ده الفاظونه الفاظ ولی احکام خي ځکه الفاظو کې مراد پروت وي حکم کې پروت وي او مراد د لفظ د عرف معلومیږي چې لکه د عرف کې د لفظ نه څه مراد ده لہذا عرف لمنګ ځکه اعتبار ورکو ما مقصد ما ویل شي چې دلیل ما دا دلیل دی غلو ته وګورئ احد دلاله العرف وذلك لان ثبوت الاحكام بالالفاظ ثبوت د احکام بچا سره الفاظ سره دا کلی ولی انما كان لدلاله اللفظ على المعنى المراد واذا ثبوت د احکام چې په الفاظ وي د دې وجداد چې دلالت د لفظ په معنی مراد للمتکلم وي لفظ دلالت کوي په معنی کوم چې مراد متکلم دی فاذا كان المعنى متعارف بين الناس اوس کدا سي معنی چې خلکو کې متعارف تاسو په دې دوه مقدمو پوه شولې ثبوت د احکام بچای په الفاظ معنی ولی ځکه الفاظ په معنی مراد دلالت کوي او معنی مراد هغه کوم چې عرف کې مراد وي لہذا لفظ کوم عرف کې کوم معنی وقف مراد کوي فاذا كان المعنى کله چې معنی متعارفا دا متعارف هو بین الناس د خلکو منس کې نو کان ذلك المعنى المتعارف ام دغه معنی متعارفه چې دا دلیلا دا به دلیل وي على انه هو المراد به ظاهرا په دې خبره چې مراد په لفظ سره دقه ده دغه معنی مراد هکله متکلم نیت به خو به خبره نیت خو پټ شي له پته نه لګي موږ په دویم قیاس طرف کې ویلو کنه کله چې علت پته نه لګي کنه په سبب باندې فیصله کوو دا خبر هم کړی و دا نیت د سیده لکه علت عرف دا سیده لکه سبب او چې سړی لفظ ادا کو نیت کې د لفظ څه معنی مراد درې پته نه لګي چې نه لګي عرف ته اوس منګورو عرف د سیده لکه سبب کان ذلك المعنى المتعارف في بدغ معنی متعارفه دا به دلیل وی دلیل علی انه بده خبره هو المراد چې دغه معنی متعارف مراد ده به د لفظنا ظاهرا په ظاهر اعتبار سره دغه مراد ده فيترتب عليه الحكم نو دغه کوم عرفي معنی د مولوی سیب د لفظ ما عرفي معنی به حکم مرتب وي په پوه شو لیکنه مثال لو حلف لا يشتري راسا لک برو ګوري مولوی سیب یو سری قسم خړو زبر سر نه اخلم بازار کې سر بنا اخلم نو عرف کې چې بازار کې کم سرونه خرڅي کې قبل مراد وي اگر که حقيقي معنی ته وګورئ نو د هر شي سر ته ور شامل نه ده چې کم خوراکي جایز ده کله چرچنې سروي کله کوتري سروي کله میخي وي دي چيلي کله غوای ټوله ته شامل ده خو عرف کې بازار کې کم سرونه خرڅي کې چې خلک کور ته راوړي او بخي میخي او د غوا خرڅي کې کنه چيلي وغيرها غوا میخي خرڅي سرونه په دې بیګه کنه مولي سي نو خلک عام طور هم دغه خوري نو کې سړي ول زبا سر ناخلمه چې کور ته راوړم به یو خرو نو کده چرچن یا د کوترې سره واخصل بده نه هانس کی ولې دغه معنی عرف کې مراد نه ده په نه شری مولي سي اگر که حقيقي معنی ته وګوري ټولي هر سر په کې مراد ده
موږ ویلو دا لفظ چې معنا ور کوي کنه د دې وجنه په دې معنا دلالت کوي او لفظ پاغه معنا دلالت کوي کوم چې په عرف کې مراد وي عرف کې سربا غسرونه مراد دي چې کوم بازار کې خرڅيږي مثال لو حلف يسري قسم خلو لا يشتري اسانسر بناخلي فهو علامه دا په پاغه معنی حمل وی تعرفه الناس چې خلق کې متعارف فی ولا يحنس براس العصفور اصله بنا حانس کی پرست چرچنا او حمامه کوتر باندې وكذلك يسري قسم خلو لا لو حلف لا ياكل بيضا وليس لك بروغره يسري الزبا انډه ناخلمه انډه کې حقيقي لفظ دی د لفظ حقيقي معنی چې د څوم افراد ټولو ته شامل په اعتبار د حقیقت سره ټولو انډو ته شامل دی دا پر کوتر انډه واخصله چرچنه انډه او د غوا د او کدا څو چرګ انډه واخصله بت انډه واخصله ټولو ته شامل دی عرف کې عام طور باندې انډي چې خلک اخلي نو د چرګ انډي اخلي دا سیده کنه دا یا د باتو والا انډي د چرچنې او د کوترې انډي خلک ورته نه راوړي چې بخیګو اگر که زم ناروا نه دي کا دې خبره پوه شئ نو مونږ نو په دې باندې نه حانس کیږي خاصه کوم چې عرف کې مراد دي عقب مراد عرف کې مشهور دي عقب مراد وي لو حلف لا ياكل نبخر مبيض انډا کان ذلك على المتعارف نو دا بواقع کیږي دا لفظ پاغه متعارف باندې فلا يحنس بتناول بيض العصفور دا سړی با دا خوراک خبره وکنه خصو خبره نه و لا ياكل خبره ده نه بانس کیږي چې دو خړله بيض العصفور اغه انډه د چرچنی فلا يحنس نه بانس کیږي بتناول بيض العصفور والحمامه هم دغه شان چې او تناول معنی چې او خوري انډه د چرچنه وانډه د کوتري وبهذا ظهر وليس لك بروغور هغه خبره ظاهره شو لکه چې وختي ما ویلی و چې د حقیقت څوم افراد ټول مراد نه کی بلکې بعضی افراد مراد کی دي څه نوم ویل کیږي حقیقت قاصره وته ویل کیږي ښا نو غام تور زین کې دار چې مکمل مجاز پر حقيقي معنی پر خودل بلې وانی ته وختل دغه مجاز دی خدام مجاز دی ځکه ذکر د کل مراد تینا بعض مراد کو الله مجاز دی ښا وبهذا ظهر بدي ظاهر شوله چې ان ترک الحقيقه ترک حقیقت موږ دا خبر کړو چې کله حقیقت بریدو مجاز ته بزو کنه دا ویلو کنه یعنی دوی معنی ته ورزو دا لازم نه دا کله کله موږ حقيقي معنی بریدو او کل معنی بعضی مراد کوي حقیقت قاصره مراد کوي دم صحیح ده او دا مجاز ده ظاهر شوله بدی چې ترک حقیقت لا یوجب المسيره دا واجبین چې سړی دی واوړي ال المجاز مجاز تا بل جاز بلکې جایز ده ان تثبت به الحقيقه القاصره چې ثابت دي چې بل فسر حقیقت قاصره دې ټول مثالونه کې وګورئ حقیقت قاصره مراد شول اول مثال نصر وکنه نصر خو حقیقت کې ټول افرادو خدلته بعضی افراد مراد کړه ما د حقیقت مقاصره تعریف کړو کنه چې دې لفظ ټول افرادو کې بعضی مراد کول دغه شان بایز چې وا دیم ډیر افرادو من بعضی مراد کړو او دې بل مثال ولې عام خاص کول چې عام خاص کول دام حقیقت قاصره ده خیرم ده کنه عام لفظ ده ته خاص معنا واخلي دغه شان مطلق لفظ ده ته مقید واخلي دیم د حقیقت بعض افراد مراد کول حقیقت قاصره دي ومثاله تقييد العام دغه شان دي مثال یعنی د حقیقت قاصره مثال هغه مقید کول د عام دي په بعض افرادو کې کل مراد نشو نو بعض حقيقي معنا مراد شو وكذلك هم دغه شان یو سریق دغه کنه لو نظر حجا او مشيا الى بيت الله تعالى او ان يضرب بثوبه وليس الاكبر وګوري مثال له بشکی یو سری قسم وخړو نظر یو کو نظر چې ما باندې حج لازم حج وکوم یا بیت الله شریف ته مزل کوم پیدل الى بیت الله دای ویل یو ویل بخپل کپڑا باندې با حتیم وهما حتیم پیژنې د کعبه حتیم هلته یو حتیم دی ښا تاسو خدای پاک بوزي به ویني د زې چر تاو شوی دی خلک ورنوځي نه پونه پکې کې انا کعبه سوا وګړه قصې دوره کې بس او قصې بد ادم نه ښه قصې ده امام بخاری په دې باب هم تړلې دی ښا چې کله مستحب کار وي کنه مستحب کار شرط جوړیږي به پرې دی د حتیم چې له کعبه سوا حتیم دې انا کعبه سوا
نبی له سم شیر جنات وې سا قوم چې پیسې ور سهاله لیکم ټول ځای په نشو راګیرولې کعبه کې مزالک ځای په راګیر د باقي ځای پرې خو د پیسې کم وي اشر جناور دوی نو بس خو پیسې ډېری دي کنه دا کعبه غټه کده غاتیمو به کې راګیر کا پیږي خبره وای نبی له سم نه کنه خلک نوې نوې مسلمان شوی شرط جوړیږي ور مستحب کارو کعبه غټه کړي وي امام بخاری په دې باب تړلې خوشر جوړیږي ورکه بس پاتې دي موږ د غوابانو ته یو کنه د فلدین سید اول غیر سرمنونو وای مونږ چې مستحب دي کنه نو شرط جوړیږي څه لیکوي امام بخاری باب هم دې لپاره تړلې کا خالص تیب سوچ کی اگر که حتیم تمونس کول به ټیک نه دي خبره وایي سره ثابت راځي د صلات کی علم ده کنه که سره ثواب کول دنه به ورته او ثواب یې نیمګړی دی بار بار تاوی کی احتیاط دار چې دي کې اوس کعبه حساب شي او چې مونږ ته کې به نه کیږي احتیاط دار چې مونږ ته نه کعبه حساب نشي قطعی دلیل قطعی سره چې کوم شی ثابت وي پاغه هغه د مونږ کې پر حالو ته ګوري یو سړي قسم وکړو نظر یو کړو زه به حج لازم ولې سره توجه ته وکړي نو حج خپل معنی حقيقي معنی قصد کول دي خدا معنی اوس پر خدای له شي عرفن دي نه څه مراد وي حج مراد التبزي ثواب بکې عرفات تبزي مینات تبزي دا څه افعال د ټول بکې راته مراد دي یو سړي قسم وکړو زه به بیت الله شریف ته پیدل زم د حقيقي معنی دا چلته پیدل حال شي عرف کې د دې معنی حقيقي پر خدای له شوی دا عرف کې معنی سره حج کولی مراد نه ته خو دا نظر دا کړی بیت الله ته سره پیدل زم علم دې کنه رسې مې څه په دې خبره مانی دا غمانه د مراد بل لو سامي کې مراشيخه اگر که صرف بیت الله ته تک دا نظر سره ټیک دیم نه نظر د پر څلور شرایط الله نظر صحیح کیږي یو با کار جایز وي اکار به فرض نه پنځه شرایط دي اکار به ناممکن نه اکار به مقصود اصلي مزل کول مقصود اصلي نه دي نظر ټیک هم نه دی یو سره زبا ودس کوم ما نه ودسونه لازم دا بنا لازميږي مقصود اصلي نه دي مقصود خو مونږ دي دا شنه مزل چې کنه مزل وکوم دا بکاره چې نظر نه وسی شوی عرف کې دینه مراد سي حج وی ګوي چې حج وکوم حج مقصود اصلي دي پنځم شرط مولشتره دغه د جنس نه فرض وي نظر الله صحیح کیږي کني به نه صحیح کیږي نو په دې ټول صدري والو مثالونو کې حقيقي معنی پر خدای شوی مجازي معنی مراد شوی ده وكذلك لو نظر يسري نظرك حجا حج او مشي الى بيت الله يا بيت الله شريف تك او ايضرب يا وهي يصوب بخل کپڑے باندې حتیم الكعبه د کعبه حتیم الته د اولان لیکلي او هو الميزاب لیکلي کنه په حتیم کې نه هغه میزاب هم دی هغه ناول چې دا حتیم طرف ده يلزم الحج بدا حج لازميږي په افعال معلومه اخاص افعال سره چې کوم حج وي احرام دي طواف دي وقوف وغيرها لوجود العرف فزق عرف کې دغه درې وړو الفاظونه حج مراد دي والثاني قد تترك الحقيقه بدلاله في نفس الكلام ټیم خوشته کنه ولې شي آسان دی خو زر ویلو صحیح ده کنه دویم نمبر چې حقیقت پر خود لیکي کې نفس کلام د وجنه ولې شي نفس کلام حقيقي معنی چې د په اعتبار د حقیقت سره ډېر افراد ته شاملېږي خود دې یعنی سیاق او سباق ته کومه وګورو کنه ډېر ته شاملېږي خو نفس لفظ معنی کو سوچو کو لفظ دی د لفظ په ماده سوچو کو ناغه وي چې باز افراد ته شامل نشي دغه د وجه من حقيقي معنی به بریکدو مجازي معنی باخلو وسامي کې دې مثال ورکړ یو سره وي زب غوخه نه خورم قسم وکي نو کله مې غوخه یو خړ بدینه هانس کی اگر که غوخه په خپل حقيقي او د حقیقت اعتبار سره مې تم شامل ده قران کې مې دغه خبره لحمن طريه خود اللحم غوخه ته دی لفظ تم سوچو کو دي کې سختواله پروت دي علم ده کنه لحم سختواله معنی کې براده ده اسخواله پام غوخه کې مې باغې کنه شته کې نه بګی نه وینه شوی خبره دلته ولدا مثال ذکر کړي نو کله کله حقيقي معنی پر خود لیکيږي د نفس لفظ د وجنه اگر که سیاق او سباق سرام عرف اعتبار سره حقيقي مډول ډیر افراد ته شاملېږي ټول افراد ته وګدا سیاق او سباق ته ګډ کو نفس لفظ باندې سوچو کو ناغه بعض افراد ته شاملېږي بعضو ته نه یعنی لفظ کې یو معنی پرته و چې هغه په چا کې کم و نه وته باندې شاملېږي لفظ کې یو معنی پرته را چې هغه په بعضو کې زیات هغه ته هم نه شاملېږي لکه پرونم ویلو کنه وځه په فاکهه نه خورم
امام سے وای دا کې عنب او انګور ته نه دي انار ته نه دي شامل ولې کې معنا زیاته پرته ده په نو شي خبره مانی نو الثاني دویم نمبر قد تترك الحقيقه كلا كلا بر خود لیکي حقیقت بدلاله بنفس في نفس الكلام ده یو دلالت د وجنه چې لفظ دلالت کوي دا دلالت چیرته پروت وي په نفس کلام کې پروت وي سیاق او سباق نه نظر کټ کو کا مثال اذا قال یو سړی وای کله دوله ډیر ښه مثال ذکر کړي یو سړی وای زما څومره غلامان دی هغه دی آزاد شي کله مملوک املی سے بده کې مکاتب نه ازاديږي مکاتب پیژنې چې مولا ته ویلي دومره روپۍ راوړه ته آزاد شي مکاتب نه ازاديږي ځکه د لفظ ذکر کړي مملوک په معنی حقيقي اعتبار سره د مکاتب هم ازاديږي ځکه مملوک دی خو مملوک معنی کامل مملوک لفظ سمسور شته په دې اعتبار سره مکاتب ته نه شاملېږي ځکه کامل مملوکی نه کامل مملوک نه باقی به تفریات هم کړي مکاتب مکمل مملوک نه دی کې اصلي ول زما څومره مملوک دی د آزاد مکاتب به کنه آزاديږي اگر که حقيقي معنی اعتبار سره هغه هم مملوک دی خو دې لفظ ته سوچ کو ملک پی وی ملک هغه ملک چې تام وینه به مکاتب نه هغه ملک ختم شوی سنه حریت ناقص وی کا مثال اذا قال يسري وي كل مملوك هر مملوك شری لی زما رفاری فهو حر نزاد بوي لم يوتق مكاتبوه د مکاتبان ازاديږي ولا من اغه ازاديږي او ته قباضو چې دغه بعضی آزاد شوی ملي سب کوم چې بعضی اعتق آزاد شوی بعضو بعضی هغه هم نه ازاديږي اعتقم سي او ته کم غلام بعضی څه چې آزاد شوی کنه هغه ځکه کامل مملوک نه دی اگر که مملوک دی الا اذا نوا کنه ته کړو به ټیک ده مگر دا کنه ته کړو دخول هم د دې مکاتب او هغه بعضی شی چې آزاد شوی دغه د دخول په دې الفاظو کې به ټیک ده وجه سره لان لفظ المملوك مطلق لفظ د مملوک مطلق لفظ دی يتناول المملوك من كل وجه دا شامليږي هغه مملوک ته چې من كل وجه مملوک وي والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه مكاتب خو من كل وجه مملوك دينا ولهذا لم يجوز تصرفه فيه كامل مملوك ولنه دي وليس دلائل وورا د مولا په دې مکاتب کې تصرف نشي کولای که کامل مملوک کې تصرف به کې کولای شي خرڅولای نشي که کامل مملوک کې خرڅولای به شي لم يجوز جائز نه تصرف او تصرف د مولا فيه د مکاتب کې ولا يحل له وتي المكاتبه هم دغه شان د مکاتبه وته ولا جایز نه مولوی سب یو سړي وینځه مکاتبه کړه کنه وینځه وته کول جایز وي خو مکاتبه نشي وته کولای ولی لکه دا تصرف دی وته کول او مکاتب کې تصرف نشي کولای ولا يحل له حلال د مولا د پاره وته المکاتبه د مکاتبه وته ولو تزوج المكاتب بنت مولا مولوی سره ګوري مکاتب را پاسې د مولا د لور سره نکاح وکړه نکاح کیږي مولا د لور سره نکاح وکړه تاسو سره مسله معلومه ده چې کله یو خزه یو خپل خاون واخلي خاون غلام یې واخلي نکاح ختميږي پوه نه شي مسله معلومه یو خزه کنه خاون غلام وي دا خزه پیسې مولا لورګي دا خاون مال ما باندې را خرڅ کا څنګه چې خاون واخلي نکاح ختميږي اوس په دې مسله خو پوهه وي اوس راځي لنډه دا نو لیسب کله چې یو خزه خپل خاون مالک شي نکاح ختميږي مولا د لور سره نکاح کړي مکاتب دی مولا مړ شو هیڅ کې نور وارثان نشته ام دقه غلام میرا ترکا دا په میراث کې ضرور لورله لوري مالک شو کنه شو نکاح نه ماتيږي دي ولی ذکر د دې کې غرقیت ختم شوه دی کمزوري شوه دی دا د دې خبره دلیل دی چې په دې مکاتب کې مملوکواله کمزوري دی دا مسله چې کړي ان دې دلیل دی چې مملوکواله به کې کامل نه دی کامل مملوکواله به کدا مولا مړ شوی او د جنې د خاون مالک شوی په کار د چې نکاح ختم شوی کنه نکاح چې نه ختميږي دا ولی که کامل مملوکواله به کې نشته دی وای نه شولې ملي وای من وجه آزاد دی ولو تزوج المكاتب وکشری نکاح کې مکاتب بنت مولا او د مولا د لور سره ثم مات المولا به مولا ملشي ورثته البنت او د وارث شي دغه مکاتب لوري لم يفسد النکاح لم يفسد النكاح سيده نه فاسديږي نکاح مجرد نه ټیک دی چې ویو واذا لم يكن مملوكا من كل وجه لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلق لنډه دار خلاصه ده واذا لم يكن کله چې نو دا مکاتب مملوکا من كل وجه کله چې من كل وجه مملوک نشو
هغه چې ویل اسما مملوک دی آزاد دی باغی کې داخل نشلو په غیر د نیته لا يدخل تحت لفظ المملوک مملوک المطلق نه به داخلي ګلاندې د لفظ کوم چې مملوک مطلق لفظ دی وهذا بخلاف المدبر وام الولد وليس دا مسله د مدبر او ام ولدین بدله ده کوم مدبر پیژنې چې مولا وته وي کزه چې مول شم ته آزاد وي ام ولدا چې یو مولا یو وینځي دغه سره کورواله کوي دغه نه ماشوم پیدا شي او دا داوا وو چې دا ماشوم زمانه دی دنه بس هغه ام ولد جوړیږي ترڅو چې دا ونی کړی هغه بوري مولدنی ام ولدی حکم همدار چې مولا کله مول شي د آزادیږي مدبر حکم دار چې مولا مول شي آزادیږي ما خو یاد ساتي مولي سي په مدبر ام ولده کې مملوک والے کامل وی کامل تور معنی مملوک وای شری خبره معنی هذا بخلاف المدبر دا بخلاف د مدبر دي نو دا وته شامل لکه کل مملوک کې دی وته شامل دي ځکه کامل علماء له فقيه دي ام الولد فإن الملك فيهما كامل ځکه ملک د مولا په دوالو کې کامل دی ولی کامل له دلیل وورا ام ولدی سره وته د مولا جایز ده نه که چې ملک ناقص وي وته به جایز وي نه به جایز لکه مکاتبه سچ نه جایز الته ملک ناقص ولهذا دغه وجه حل وته المدبره حلا د وته د مدبري او ام الولدی وانما النقصان في الرقه وليس بصرف فرق کې نقصان راغلی ملکیت تام دیکھا ملکیت سره نقصان بس کې دی رق کې دی یعنی څو پس آزادی کی او مکاتب فرق کې کامل وی رق کې او په ملک کې ناقص وي او فرق کې کامل وي لازم تفریعات به کوي وانما النقصان في الرق من حيث انه يزول بالموت رق کې نقصان څه کوي چې دا رق به ختميږي په موت سره لا محاله خامخا غواړي او کني غواړي دته لازم امر ویلې کېږي چې سره رجوع نشي کولای ولا هذا قلنا اذا اعتق المكاتب عن كفاره يمين او زيار اجازه وليس بيوصلي قسم کړي قسم کفاره پر غلي دا اظهار د خځې سره کړي کفاره پر غلي دا اوس دا وایي چې غلام آزادوما نو که مکاتب ازادي آزادول شي ولې سي فرق پکې کامل لې که مکاتب ازادي آزادول شي ولې ځکه په کفاره یمین او کفاره زهار کې کامل مرقوق چې کوم دی کنه چا کې چې کامل رقیت دی اق آزادول فکار دي یعنی الته آزادول شر دی حریت او آزادول اغه آزادول دي چا کې چې کامل رقیت وي کامل رقیت مکاتب کې شتا ځکه په مولا د مرګ سره نه ازادي کی مدبر او می ولدب کې نشي آزادولې ځکه کامل رقیت پکې نشته اگر که مملوک والے باغو دوړو کې کامل لې وینه شي بي اذا اعتق المكاتبه کې سړی حانس مکاتب آزاد کی د کفاری یمین او زهار یا د زهار د کفاری نه جایز ده ولا يجوز فيهما او دا کفاره او جائز نه دی فيهما په دې کفاره یمین او زهار کې اعتاق المدبر ام الولد هغه جائز نه دی ولی لان الواجب هو التحرير زکه په دې کفاره کې چې واجب دی ونی صرف تحریر ازادي به دا چا کې رقیت کامل وي رقیت مکاتب کې کامل له مدبر ام الولد کې نه دی او اثبات الحريه رقیت معنی ده تحریر معنی ده حریت ثابتول بازاله الرق کامل رق زائل کول کامل رق زائل کې حریت راولي واذا كان الرق في المكاتب كاملا کله شرق په مکاتب کې کامل نو کان تحریر او تحریرا هذا تحریر به تحریر حسابيږي من جميع الوجوه ومن كل الوجوه دا واس تحریر دیکھا تحریر معنی پکې رااله ابو مدبر او ام ولد شدي وفي المدبر ام الولد لما كان الرق ناقص کله چې او کې رق ناقص لا يكون التحرير تحريرا من كل الوجوه دا غو ازادیدل من كل الوجوه ازادیدل نشو ورسېدي